ډاکټر ظاهر محمد چې کوم دی یونین کونسل باډوان خادکزی د کمالا پورې د دې سیمې اولنې پی ایچ ډي ډاکټر دی چې کوم د دې باندې نه چې کوم دی هغه چین ته تللی دی. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې د چاینا او پاکستان په تعلیم کې څه فرق دی؟ هلته سټوډنټان ته کومې مسلې دي د پاکستان یا لوکلي، او دلته د دې ځای کې چې کوم طالب علمان دي هغوی ته څه مسلې دي؟ تاسو څه فرق محسوسوئ؟ او د خوراک څښاک په حواله باندې خلک ډېرې زیاتې خبرې کوي. تاسو سال ته څنګه ګزاره کوئ؟ میسج ورکوم نوجوانانو ته زموږ د علاقې چې لکه غریبي یا چې کوم دی دا شی د ایجوکیشن نه څوک نشي دا کولی. لکه موږ د یو پرایمري بیک ګراوند نه چې کوم دی لکه مخکې تللي د سرکاري سکول نه، او یو کس فزیکس کې پی ایچ ډي کړی دی او په نادرا کې افیسر وي، یا چې کوم دی یو کیمستري کړي، چې کوم دی په انوایرمنټل کې رائټ پرسن فار د رائټ جاب نشته. دا راته ووایه چې تاسو سبق د کوم ځای نه شروع کو؟ پاکستان کې کوم ځای ته لاړئ او بیا د دې نه پس چین ته څنګه لاړئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کو زه محمد اسرار ستاسو په خدمت کې حاضر یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن کو زه پروګرام کلی په کلی سره د کوز د داسې لیدنځي هغه کله د تنګي درې هغه ته ورځم او د هغه کلی باندې کله دی یو ډاکټر چې کوم نه هغه پی ایچ ډي ډاکټر دی، هغه د دې ځای د پرایمري سکول نه، سرکاري پرایمري سکول نه، قائد اعظم یونیورسيټي او بیا د قائد اعظم یونیورسيټي نه بیا چې کوم په سکالرشپ باندې چین ته تللی دی، او په چین کې هغه اوس چې کوم دی اسوسییټ پروفیسر دی په یونیورسيټي کې. نو ظاهر محمد ډاکټر ظاهر محمد د هغه سره به چې کوم دی مونږ میلاویږو، او د هغه نه به د چین او د پاکستان د تعلیمي چې کوم تفرق دی، هلته تعلیم چې کوم دی هغه څنګه ښودلی کېږي، دلته چې کوم دی هغه تعلیم څنګه ښودلی کېږي، او د پاکستان چې کوم طالب علمان دي چې هغه چین ته ځي نو هغوی ته چې کوم دی څه داسې پکار دي چې هغه ضروریات نه په هغې باندې به د هغه سره بیا خبره کوو. مونږ سره اوسئ. آجی قدرمن کتونکو کې دا وغزه د کوز در تحصیل دنزی میا بلنګولا شاته باغې یو کله دی بیخي بانډه کله دی بانډه ده، او د سړي تصور هم نه کېږي چې د دې بانډې نه به یو داسې کس چې هغه د دې ځای نه سبق شروع کړی دی، او نن هغه په چین کې چې کوم دی په یونیورسيټي کې اسسټنټ پروفیسر دی، دا وخت موږ سره ناست دی ډاکټر ظاهر محمد چې هغه د چا تعلق چې کوم دی دغه کله تاسو ته ما وویل د تحصیل دنزي میا بلنګولې د انتهایی باندې سره ډاکټر صاحب تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی ویم، او دا راته ووایه چې تاسو سبق د کوم ځای نه شروع کو؟ پاکستان کې کوم ځای ته لاړئ او بیا د دې نه پس چین ته څنګه لاړئ؟ مهرباني چې تاسو مونږ دې پروګرام ته انوایټډ کړو او زموږ انټروډکشن هم وکړو. زما نوم ظاهر محمد دی او زه د دې باغۍ د دې کلي اوسېدونکی یم. ما خپل ایجوکیشن د یو پرایمري سکول نه دلته نه تنګي سکول نه کړی، بیا د هغې نه پس چې کوم دی تاڼې کالج ته تللي وو چې هغه زموږ په دې ملکنډ کې ښه مشهور کالج دی، هلته نه اف ای سی او بي ایس سی وکړه. د هغې نه پس بیا زه قائد اعظم یونیورسيټي ته لاړم د ماسټر دپاره. ماسټر او ام فل ما هلته په فزیکس کې وکړو د قائد اعظم یونیورسيټي نه، او د هغې نه پس چې کوم دی زه بیا چین ته لاړم د پی ایچ ډي دپاره، او ما هلته نه د پی ایچ ډي په فزیکس کې کمپلیټ کړه. هلته ما چې کوم دی په فزیکس کې خپل ریسرچ کنټینیو کو د کنډنس میټر فزیکس کې، او خپله ډګري مې د هلته نه په ښه پوزیشن باندې اغوستی، او د زموږ په هغه خپل یونیورسيټي کې چې کوم په فارنر سټوډنټانو نو پای کې ایکسلنټ سټوډنټ اف د ایئر ایوارډ هم موږ ته میلاو شو، او د هغې نه پس بیا ما کنټینیو کو، مخکې پوسټ ډاک مې هم وکړو. او دا کوم یونیورسيټي وه، کوم صوبه کې ده هلته؟ دا یونیورسيټي چې کومه ده نو دا یونیورسيټي اف ساینس اینډ ټیکنالوجي اف چاینا ورته ویلی شي، دا په ټاپ 100 یونیورسيټیو کې راځي د ورلډ. او د هغې نه پس چې کوم دی نو ما پوسټ ډاک وکړو، یو هغه شنجن یونیورسيټي نه ما وکړم د چاینا نه، او د هغې نه پس بیا زه پولنډ ته یو تللی وم، هلته نه مې اسسټنټ پروفیسر یو نیم کال هلته جاب وکړو په انسټیټیوټ اف فزیکس کې. او تر د هغې نه پس چې کوم دی بیا د بیخانګ یونیورسيټي بیجینګ ایروناټک اینډ اسټروناټک یونیورسيټي ده، د ایروناټک اینډ اسټروناټکس یونیورسيټي ده، په هغې کې چې کوم دی د هغې نه پس د 2021 نه تر اوسه پورې موږ هلته اسوسییټ پروفیسر په پوزیشن باندې جاب کوو.
ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې د چاینا او پاکستان په تعلیم کې څه فرق دی؟ هلته سټوډنټان ته کومې مسلې دي د پاکستان یا لوکلي، او دلته د دې ځای کې چې کوم طالب علمان دي هغوی ته څه مسلې، تاسو څه فرق محسوسوئ؟ زه به دا ووایم چې لکه ایجوکیشن بیک ګراوند چې کوم دی نو دا هغه ډېر ضروري دی. زمونږ په پاکستان کې دا ایشو دا ده چې لکه موږ هغه پخوانی چې کوم سلیبس دی هغه فالو کوو، او چاینا کې لکه دا فایدې دي چې هلته دیو هغه نیو ریسرچ لکه نیو ډیولپمنټ چې کوم کیږي په فیلډ کې، لکه مختلف فیلډز دي، کیمستري ده، فزیکس دی، هر یو سبجیکټ چې کوم دی پای کې چې کوم ریسرچ پوینټ اف ویو سره چې کوم سبجیکټ نو هغه لکه نیو ډیولپمنټ ورته هم پړاوي د بیچلر لیول نه، نو د هغې د وجې نه چې کوم د هغوی ریسرچ لیول نو هغه ډېر زیات سټرانګ وي چې که موږ کمپیر کړو د پاکستان د ایجوکیشن لیول سره. د هغې وجه دا ده چې لکه د هغوی انډسټري افیلیټډ ریسرچ لکه یونیورسټیانې او یونیورسټیانې چې کوم دي هغه دواړه د یو بل سره یو ځای کار کوي، نو فنډ ورته هغه انډسټري نه ورکوي او یونیورسټۍ والا چې کوم دی هغه ریسرچ کوي په هغې باره کې، او په هغې باندې چې کوم دی نیو ډیولپمنټ او اکوپمنټ او دا شیزونه چې کوم دی راځي. لکه موږ وګورو نن سبا لکه چاینا چې کوم دی په ساینس اینډ ټیکنالوجي کې په ټاپ ته، د هغې د مین وجه هم دا ده چې انډسټري پلس انسټیټیوټ دواړه کمباین ریسرچ کوي، او دا هغوی چې کوم دی لکه انډسټري ورته پیسه ورکوي او یونیورسټیانې چې کوم دی په هغې ریسرچ کوي او بیا چې کوم دی د هغې ډیولپمنټ کوي. دلته خو انډسټریال دي چې کوم دی نو لکه لګیا ده بندېږي، نو یونیورسټۍ به څه ترقي وکړي. بهرحال تاسو ته هلته کې چې کوم زموږ د دیګ نه سټوډنټان درځي نو په چاینا کې هغوی څه قسم مسلې داسې دي چې په کار ده چې هغوی دلته تیاری وکړي او بیا درشي؟ د هغې بیسیکلی پاکستان کې خو لکه فیسیلیټیز نشته، خو زه به دا ووایم چې نن سبا اویرنس ډېر سیوا شوی د سوشل میډیا ده، نو د هغې د وجې نه چې کوم دی نو لکه سټوډنټان اویر شوي دي او ډېر زیات. لکه زموږ په دور کې چې موږ کمپیر کړو نو په هغه وخت کې دومره سټوډنټان لکه اویرنس نو، خو نن سبا چې کوم دی سوشل میډیا د وجې نه چې کوم دی سکالرشپس ډېر زیات راځي، او چاینا کې لکه ډېرې سکالرشپې دي او نن سبا ډېر زیات پاکستاني سټوډنټان چې کوم دی هلته ایډجسټ کېږي. خو زه چې تیاری دی ضروري دا دی چې لکه کم از کم بیسک چې کوم ریسرچ چې د هغې په باره کې لږ لږ سټډي وکړي نو بیا به دوی ته هلته اسانتیا وي. د دې ځای او د چاینا تعلیم په حواله باندې تاسو مطلب دا څه فرق محسوسوئ؟ مین فرق یې دا دی چې لکه هغوی ریسرچ اورینټډ پلس انډسټري دی. زموږ چې کوم دی ما تاسو ته دغه مخکې خبره م وکړه چې موږ هغه بیسک فالو کوو، لکه موږ پخواني سبجیکټ چې کوم دی فالو کوو، بس هغې باندې صرف ځان پاس کوو، خو لکه ریسرچ ډیولپمنټ پکې نه کوو. تاسو پاکستان ته په اولمپیز راغلی که دې نه مخکې هم راغلی یو، تاسو دلته کې چېرته جاب ته اپلای کړی ده؟ ما د پی ایچ ډي نه پس ټرایانې کړې وي، چې کله ما پی ایچ ډي کمپلیټ کړه چاینا کې، او د هغې نه پس بیا ما ټرایانې کافي یونیورسټو کې وکړې، خو کله نه کله به داسې چې لکه تر اوسه پورې مونږ هغه کال شوي نه انټرویو ته. د هغې نه علاوه چې کوم دی 2-3 پیرې انټرویو ته مونږ کال شو، زه به اکثر هلته وم، نو بیا به هغه انټرویو چې کوم دی آنلاین به وشوه، نو د هغې نه پس چې کوم دی مونږ ته به دا پته ونه لګېده چې په دې باندې څوک وشو څوک ونه شو، نو مونږ ته یې د هغې د رزلټ پته نه ده لګېدلې. تاسو ته هلته څومره تنخوا درکوي او ستاسو ګزاره به کېږي؟ پاکستاني ته څومره روپۍ جوړېږي؟ چې کمپیر کو د پاکستانی د پروفیسرانو سره نو د هغې مطابق د هغې کمپیریزن مطابق چې کوم دی نو موږ به داسې ووایو چې لکه دلته یو ایجډ پروفیسر لیټ سپوز هغه فل پروفیسر پوزیشن ته رسېدلی، نو موږ ته هغه پیسې چې کوم دی لکه چې موږ انیشلی جاب سټارټ کړو نو په هغه کې میلاویږي. او د خوراک څښاک په حواله باندې خلک ډېرې زیاتې خبرې کوي، تاسو سال ته څنګه ګزاره کوئ؟ خوراک خو لکه هلته د خبرې خلک کوي ډېرې زیاتې مشهورې دي، خو چې چا په خپلو سترګو نه لیدلي نو بیا پته نه لګي. نو زه به دا ووایم چې هلته تقریبا خوی مسلم چې کوم دي نو هغه ډېر زیات دي، لکه 2 قسمه خلک اوسېږي هلته. یو چې کوم دی هغه خلک دی د دوی خپل چاینیز دي، یو ورته وایي خوی، خوی چې کوم دی نو هغه مسلم چاینیز دي. نو مسلم چاینیز چې کوم دی نو هغه موسټلی چې کوم دی ایون په یو قصبه کې چې کوم دی د هغوی رسټورنټ دي. نو زه به دا ویم چې حلال رسټورنټ هر ځای کې موجود دی، خو زموږ دپاره لږ مشکل دی هغه خوراک، لکه په سټارټ کې موږ لاړ شو نو موږ دپاره لږ مشکل دی، خو چې لکه یوز ټو شي نو بیا په خپله لکه سړی بیا هغه خوراک کولی شي. دویم دا چې لکه
هر شی خو میلاویږي خوراکونو دپاره مطلب وړه وریجې د هغې نه علاوه چې کوم دی زموږ دپاره د ډیلی یوزز چې کوم شیزونه هغه ټول هر څه میلاویږي نو موږ په خپل هم پخلی کولی شو سټوډنټان موسټلی لکه اکثر کوي اکنامیکل هم وي او هغوی ته فایده دی چې لکه خپل خوراک ورته پکې میلاو شي د دې ځای او دغه ځای کې نرخونو موازنه تاسو څنګه کوئ نرخونه خو لکه د کرنسي مطابق چې موږ کمپیریزن وکړو نو دلته کرنسي په پی کی آر چې کوم دی لکه زموږ سیلریز کم دي نو زموږ دپاره دا ګران دي خو هلته سیلریز چې کوم دي نو هغه ګزاره کوي او بیا لکه هغه د هغوی د کرنسي مطابق هغه خوراک به مونږ دا ووایو چې هغه کم دی خو که چېرې مونږ لکه کنورټ کړو دا پیسې نو بیا به دا ووایو چې تقریبا ایکول دي بله یو خبره دیو د منه یو کوېسچن وکړو د جاب په حوالې سره چې لکه جابونه چې کوم دی پاکستان کې لکه تا اپلای کړي مونږ خو لکه اپلای کړي وو هغه خپل جاب پوزیشن دپاره خو لکه مونږ ته میلاو نه شو خو زه به دا ووایم چې لکه بهر ملکونو کې چې کوم قابلان خلک دی موسټلی لکه هغه نه راځي وجه دا ده چې هغوی ته هغه خپل اپرچونټي ورته نه میلاویږي ایون دو که هغوی لکه کوشش هم وکړي خو جاب ورته نه میلاویږي د هغې وجه دا ده چې لکه د هغې یو بله وجه هم دا هم کیدی شي چې لکه لیټ سپوز ما یو د پوزیشن دپاره اپلای وکړه او هغه د مطلب لکه انوایرمنټل دپاره ما اپلای وکړه یا ما د فزکس ډپارټمنټ دپاره اپلای وکړه او هغې د انوایرمنټل یو ډپارټمنټ دی یا د فزکس ډپارټمنټ دی یا چې کوم دی لکه بل یو داسې ډپارټمنټ دی نادرا شو یا مختلف ډپارټمنټ شو نو په هغې کې داسې خلک ناست دی چې لکه لیټ سپوز یو کس فزکس کې پی ایچ ډي کړی دی او په نادرا کې افیسر وي یا چې کوم دی یو کیمسټري کړي یا چې کوم دی په انوایرمنټل کې رائټ پرسن فار د رائټ جاب نشته دا ډیر لکه په پاکستان کې دا ډیره غټه مسله ده او د هغې وجه دا ده چې لکه دا بالکل شپارس باندې راځي یا چې کوم دی مختلف لکه ریفرنس سره چې کوم دی دا خلک چې کوم دی لګېدلي وي او هغه نور کسان چې کوم دی هغوی د خپل پوزیشن نه محرومه شي او هغوی ته هغه خپل حق میلاو نشي مهرباني چې تا موږ له وخت راکړو او موږ به تا پسې رالو او انشاءالله چې موږ ستا د نور مخ په ترقۍ لپاره دعا کوو تھینک یو سو مچ تاسو چې موږ له دا ټایم راکړو لکه مطلب دلته رالی زموږ انټرویو مو وکړه او زموږ د دې کلي چې کوم دی لکه تاسو دغه وکړو نو دا هم ډېر زبردست کار وکړو او زه ستاسو ښه مشکور یم د دې نه علاوه زه به دا میسج ورکړم نوجوانانو ته زموږ د علاقې چې لکه غریبي یا چې کوم دی دا شی د ایجوکیشن نه څوک نشي دا کولی لکه موږ د یو پرایمري بیک ګراوند نه چې کوم دی لکه مخکې تللي د سرکاري سکول نه او د تنګي د سرکاري سکول نه موږ لاړو او چین کې اوس په پروفیسري نو لکه چې همت کیږي نو انسان چې کوم دی هغه مخکې هغوی ته څه مسلې به نه راځي او مخکې به تللی شي لکه همت پکار دی لکه هر یو نوجوان دپاره تھینک یو سو مچ